نو دین چې موږ او تاسو ته راغی نو دا داسې په اسانه رانغی، ډېر قربانۍ صحابو ورکړي دي. ګورئ صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د خاطره ډېرې قربانۍ ورکړي دي چې هغه موږ او تاسو اورو. انسان وایي دا خلک وو، دا څنګه وو؟ او زما او ستا په شانتې خلک وو، څه بل شانتې نه وو، زموږ او ستاسو په شانتې وو. خو چونکې دننه د هغوی ایماني جذبه هغه ډېره زیاته قوي او مضبوطه وه، نو بیا چې د دین هره قرباني راځي، که هغه سفر راځي، که هغه جهاد ته تلل راځي، که هغه کور پرېښودل راځي، که هغه مال لګول راځي، که هغه د رسول الله سره محبت راځي، نو صحابه په یو لبیک او په یو اواز د رسول الله سره تیار وو. او یو موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کو د بدر په موقع باندې غالبا نو کوهد موقع وه، صحابه به سره مشوره کوي څوک څوک به تیار شي. صحابه بیا پاسي یا رسول الله من تیار یو، من تا سره تیار یو. یو مدینی والا انصاری صحابي پاسېدو، رسول الله ته وایي ته جوړ زمونږ تپوس کې او من ته وایي جوړئ، من ګوره د موسی علیه السلام د قوم په شانتې نه یو چې موسی علیه السلام ته قوم وایي فاذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، چې ته ستا رب دې ورشي او هلته چې د هغوی سره دې جنګ وکړي او موږ به دلته ناست یو. یا رسول الله موږ چې ته د مکې نه راوستی مدینې ته، زموږ مال جان بچي هر څه رسول الله په تا قربان دي، که غشه راځي لومړی به موږ کېږي بیا به په تا کېږي. او صحابه هغه قربانۍ ورکړه. یو موقع کې یو صحابي د رسول الله نه مخکې رستو کله دې خوا کله دې خوا، پیغمبر علیه السلام وایي پلان کې ته څه کوې؟ یا رسول الله زما ذهن ته سوچ راشي چې دشمن مخې ته دی، نو زه زر مخې ته منډه کړم، که غشه راځي چې ما کې لاړ شي ته زخمي نه شي. بیا وایم چې نه دشمن به شاته وي، نو که غشه راځي چې ما کې لاړ شي زر را شاته شمه، نو په دې بنیاد باندې مخکې رستو کېږم. یا رسول الله تا سره مې محبت دی. پیغمبر علیه السلام ورته په دغه موقع وایي پلان کیه چا چې د چا سره محبت وي هم د هغه سره به پاسي.